केपी में पुराने ज़माने के सेंध की तरह नकल का बहुत ज़्यादा रिवाज बनता जा रहे थे। अब 6 के बच्चे को आप बोर्ड्स उनका मतलब भी नहीं पता, आप उनको क्यों निकाल रहे हैं? लेकिन बच्चे खुद नहीं निकाल रहे हैं, बच्चों को निकाला जा रहा है। नकल को जिस तरह भी कम किया जा सके, हम उसकी इस इक़दाम में हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिलाते हैं। हुकूमत की जो पॉलिसी है एग्ज़ाम के हवाले से, हम इसकी भरपूर तइद करते हैं क्योंकि हुकूमत ने चूँकि बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम इनिशिएटिव लिया है। हम इसकी भरपूर तइद करते हैं। इससे इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी आएगी। और تقدر ته وایي چې د ټرک او فزیک سټوډنټ کوم نقل وي او 20 لیول باندې هغه اثر وکړي. بالکل وی ځکه چې فرام د ویری بیگنینګ چې کله اډمیشن کیږي تقریبا 40 to 50 سټوډنټ وی په کلاس نو چې دوی یا درې سمستر تیر شي هغه کلاس چې کوم دا هغه هاف کلاس لوټ شي او هاف پوت شي فکر دال تبیس کې هغه اثرات دي تو هغه منطبق ذهن جوړ دال تبیس ته چیرې چې بعد درې سمستر بعد بیا کول دوا کوله ځای کې حالت بیا پرې ډای نه کول دی واجب سیستم دا هغه به وکي سره چې ناکل ډیر زو خراب کړه دا هغه کازي سب پرایویټ سکولز خدي سب ولکوړ کی او هر سمستر کې دوا درې درې وړ کی وځي کمیږي هغه وجه نه دغه نقل مسله بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل خاص کر کے کوہاٹ بورڈ کے جورسڈکشن میں اور اس کے ساتھ ساتھ سارے KPK میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے یونیفارم ایگزام سسٹم میں، ایک یکساں امتحانی سسٹم کا، جس میں حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ جو بورڈز ہے، ریجنل بورڈز ہے، ان کو کیمپسز بنایا جائے اور مین جو ہے وہ پشاور بورڈ سارا ایگزام سسٹم کنڈکٹ کرے. KP میں پرانے زمانے کے سندھ کی طرح نقل کا بہت زیادہ رواج بنتا جا رہا تھا، بہت زیادہ مارکس آ رہے تھے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو اس کے اسکول اور کالجز ہے وہاں مارکیٹنگ ٹولز بن گیا تھا یہ مارکس کے 1080، 1090، 1095، اور جس کی وجہ سے سرکاری کالجز کے بچے اور بچیاں اور اسکولز کے بچے احساس محرومی فیل کر رہے تھے، اور والدین کا اسٹریس بھی پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی طرف بڑھ رہا تھا کیونکہ مارکیٹنگ ٹولز تھی. اب کئی دن سے جلوس نکال رہے ہیں، لیکن والدین نہیں نکال رہے ہیں، بچے نکال رہے ہیں، لیکن بچے خود نہیں نکال رہے ہیں، بچوں کو نکالا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کچھ اہلکار بورڈز کے وہ بھی انوالو ہے، اسکول والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو نکالیں. لیکن میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر بورڈز کے امپلائیز کا سروس اسٹرکچر کا مسئلہ ہو، ان کے سیلریز کا مسئلہ ہو، ان کے پیکیجز کا مسئلہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. بصورت دیگر ان کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ کوارٹ بورڈ لے، ان کا تو بوجھ کم ہو جائے گا. تو حکومت کی ہر وہ فیصلہ جس میں بچوں کے اندر تعلیمی ماحول ایک پازیٹیو چینج آ جائے، جس میں نقل کا پروان جو ہم نے اس کو ایک ٹولز بنایا ہوا ہے ایڈورٹائزمنٹ کا وہ ختم ہو جائے، اس کی پرزور تائید کرتے ہیں. تو ہم ایز اے ایکیڈمیشیا گورنمنٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر، اسکولز کے، کالجز کے میں ان کے ایک نمائندے کی حیثیت سے اس بات کا تائید کرتا ہوں، حکومت کی اس پالیسی کی تائید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے بھی ممکن ہو خیبر پختونخوا اور سارے پاکستان کے کالجز سے اور اسکول سے نقل کو جس طرح بھی کم کیا جا سکے، ہم اس کی اس اقدام میں حکومت کو مکمل سپورٹ کا یقین دلاتے ہیں. اور سیم ہمارے بچوں کا بھی یہی خیال ہے، ہمارے بچے بھی احساس محرومی کا شکار ہو رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز میں نقل کا جو کاروبار چل رہا ہے، کالجز میں جو کاروبار چل رہا ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے. اور پچھلے دنوں اگر سوشل میڈیا پر نظر دیکھیں تو 5 کلاس کے 6 کلاس کے بچے بھی ہمیں اسکولز والوں کے ایجوٹیشن کے ساتھ نظر آ رہے تھے. اب 6 کے بچے کو آپ بورڈز ان کا مطلب بھی نہیں پتہ، آپ ان کو کیوں نکال رہے ہیں؟ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، حکومت کو بھی اپنے فیصلے پر مصمم رہنا چاہیے، کیونکہ ایک پازیٹیو چینج کے لیے حکومتوں کو سٹیپ لینے پڑتے ہیں، اور سٹیپس اچھے سٹیپس کی ریزسٹنس ہوگی، لیکن اگر ہوگا تو اس کا فروٹ جو ہے ہمارے آنے والے بچوں کو ہوگا، وہ اپنی قبولیت پر انحصار کریں گے نہ کہ سپورٹ پر. حکومت کو یہ ریکویسٹ ہے کہ اس فیصلے کو جتنا جلد ممکن ہو سکے رائج کر لے، تاکہ سارے بچے، اگر وہ سرکاری اسکول کے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، سرکاری کالجز کے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں، پرائیویٹ اسکولز کے اور کالجز کے بچے وہ بھی ہمارے بچے ہیں، سب کے اندر قابلیت کے بیس پر مقابلہ ہو سکے نہ کہ نقل کے بیس پر. تھینک یو.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम GPGC करक, मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी है एग्ज़ाम के हवाले से हम इसकी भरपूर तइद करते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बहुत अहम कदम है। और एक प्रोफेसर होने के नाते पुराने सिस्टम में हम बहुत खामियां महसूस कर रहे थे और इसके बारे में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब हुकूमत ने चूँकि बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम इनिशिएटिव लिया है, हम इसकी भरपूर तइद करते हैं। इससे इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी आएगी और पूरा एग्ज़ाम सिस्टम जो है वो एक यकसां तौर पर जब दिया जाएगा तो इसमें इंशाल्लाह जो खामियां हैं वो दूर हो जाएंगी। हम कॉलेज की सतह पर भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हम अपने एग्ज़ाम की सिस्टम में रिफॉर्म्स लाएँ, और बहुत सारी रिफॉर्म्स हम ला चुके हैं और ला रहे हैं। और यूनिवर्सिटी के साथ भी हमारा रब्ता होता है, बोर्ड्स के साथ रब्ता होता है। तो मैं अगर खुलासे के तौर पर ये कहूँ कि जो भी कदम हो ट्रांसपेरेंसी की तरफ हुकूमत की, हम इसकी भरपूर तइद करते हैं। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تاسو ورور مهتاب علم. د ویډیو مقصد دا ده موږ کرنټ پهلا بلر د ویډیو جوړ کړی و د نقل خلاف او نن به د ویډیو کې سټوډنټ نه پاته کوم چې دوی کیم میټرک کې پی سی وکي او بیا غینه بعد یونیورسيټي لایف ته لور شي، کالج لایف ته، او هغه چې دوی کیم نقل مایند جوړ شوی میټرک کې پی سی کې نو 20 باندې هغه په یونیورسيټي لایف کې هغه باندې اثر وکنه وي. نو دې باندې کې به زه سټوډنټ نه پاته کوم چې دوی ذهن باندې هغه اثر وکنه وي. مو سره اوس ویډیو هیله سره وکړئ چې شاده ولګي به شیر کوئ او کمنټس به وکړئ. وعلیکم السلام. څنګه چاله شي برابر الحمدلله شابه. دې ویډیو مقصد موږ دا لکه سټوډنټس نه پاته کوم چې دوی لکه آی پی سی کې نن سبا مسله شروع دي چې هارد بورډ لکه ختم کړه پېښور ورته ورکړه. نو تاسو کوم آی پی سی کړه میټرک کړه تاسو هغه ټیم ناقل والا کنه والا؟ او جی بالکل میرا نقل ویلا ہوں ځکه چې نقل پروګرام په هر ځای کې شو، په هر انسټیټیوشن کې، په هر کالج کې. نو میرا ها مجبورای دي له سوال ځکه چې مشته ټیچر زوی چې نقل وایي، نقل بغیر نه کېدره. او ته درته وایي چې اوس ته 20 راغلی سیمه سمستر ده، نو تو د ما باندې هغه نقل اثر شته که نشته؟ پهلا و داسې چلو چې میرا کله 20 تا فرست سمستر ته راغلو نو میرا ایگزام چې دلته کول میرا وایي چې فری سیستم وي څرنګه په کالج کې یا په سکول کې نقل و، نو دلته کې به داسې وي. نو دلته کې چې کومه د انسټیټیوشن کې نقل نه وه او ډېر سختي وه، نو لکه پیله ټایم کې خو موږ ته لږ کې مسله جوړېدله ځکه چې موږ او نقل ویل، نقل کوشش مو کول. نو بعد کې چې کوم موږ ته پته ولګېدله چې نقل نشته، نو بیا موږ سټډي ته زور ور کړل او فل سټډي مو کوله، نقل مو بس ختم شو. لکه اثار یې خامخا موږ باندې کول، دماغي حالات خامخا سره صحیح نه و که نه، ځکه چې موږ خو خپلې کرکټ یې کولې، موږ چې هلته به دغسې فری سیستم وي نقل وله. اچھا ته درته وایي څه سوچ چا جوړ کړی و لکه چې 9 او 10 میټرک کې لکه فزیک به نقل وي، دا سوچ چا جوړ کړی پرایویټ سکول ولا که دا خو چې داسې چله چې پرایویټ سکول ولې جوړ کړم، ځکه چې پرایویټ سکول کې ټیچر چې کوم د په زور باندې چې نقل وایي سره، نو دا سیستم هغه جوړ کړم. اوس ته چې موږ لکه 4 سمستر یا 5 سمستر په دماغ باندې هغه یا اثار و نقل بالکل لکه ځکه چې موږ تقریبا 3 سمستر سه 4 سمستر سه دماغ اثار و نقل، ځکه چې موږ کوشش کول چې نقل وي، خو دلته کې ډېره سختي وه په کالج کې نقل وکونه. نو موږ سپټ سوچ ختم کړه. نو اوس نیو جنریشن چې کوم دي هغو د برخه دا په چار ده چې نقل نه وي، ځکه چې سبا چې دی 20 درسي نو 20 کې نقل نشته، به دته ډېره زیاته مسله جوړېږي. به دوی نه دی پروبیشن ووایي سیکنډ سمستر بعد زه نه وړکې دي چې 7 سمستر بعد لوشي ویلې چې دا د دغې نقل د وجې نه سي، ځکه دی نقل ته پورته وي هلته کې نقل وي نه، نو دا مسلې جوړېږي. تھینک یو. وعلیکم السلام. څنګه چاله شي خیر دی بابا الحمدلله. موږ ویډیو مقصد دا چې نن سبا مسله شروع دو کرنټ چې کوهارد بورډ ختم کوي پېښور ټول کې پکې پېښور یو جوړوي. نو ته درته وایي چې میټرک او فزیک کې سټوډنټ کیم نقل وي او 20 لیول باندې هغې اثار وي که نه وي؟ بالکل وي، ځکه چې دا کې موډ کې چې نقل وي یا خروشي دلته کې 20 کې ایډمیشن یې ښه ته میلاو شي، ځکه چې هغه های مارکس وفستي وي هغې په تر باندې دوی ته ایډمیشن میلاو شي. اوس موږ ته خپله ښه پته ولګېدله چې موږ سره کلاس کې 40 سټوډنټس وو، اوس 21 پوتې دي، ځکه چې هغه کوم وړ کې چې راغلي وو مارکس چې های وفستي وو هغه د نقل په تر باندې راغلي وو چې هغو نقل ویلی وو، هغو های مارکس وفستي وو. نو هغو چې کوم بي سیسټم ولیدل چې هلته کې لکه نقل غالب دا کیسې نشته ده، نو هغو خو هغه کوم سټیم نه هغه چې کومه وه هغه خو هغې دپاره BS کې زیاته سټیمنه پکار وي، های سټډي پکار وي، نو هغه هغونه نشي لګېدی. هغه چې فرست سمستر کې زه نه وړل، سیکنډ کې وړل،
نو دا کوهارډ بورډ چې دا فشار ته چې کوي دا ښه خبره ده. او دا کوم پرایویټ سکول ولې کوم چې لګیا دي ټیچر د سټوډنټ ورپسې دي دا ډېره غلطه کوي ځکه چې هغو سټوډنټ ته ښه پته نه ده او نشته وی ده چې دا موږ سره څه لګیا دي او دا هغې نه نه دي خبر او دا په بي ایس کې سړي ته پته لګي بیا. صحیح له مهرباني ثینک یو. وعلیکم السلام. ورور څنګه شئ؟ خیر ده. دا پهله درته وایي چې کوم ډپارټمنټ دی؟ زه پښتو ډپارټمنټ کې یم. پښتو نه. نو نن سبا یوه کرنټ مسله شروع ده چې کوهارډ بورډ ختم کړی ده پېښور ځای ته توره تره ټیر کړي هلته. نو ته درته وایي چې میټرک او فزیک یې لکه کوم سټوډنټس وي ناقل ووایي مایند یې جوړ شوی وي نو چې 20 ته بیا سټوډنټ لوړ شي کالج ته یا یونیورسټۍ ته نو هغې ذهن باندې هغه اثر وي که نه وي نقل؟ یاره بالکل ډېر اثر وي خو ځکه چې هغوی ته کې هغه کنسپټ جوړ شوی وي د نقل باندې هغې باندې روږدي شوي وي او خپل آیډیا خپل ارث یې پرې شي وي نو دلته چې روشي هغه ډېر د نقل کوشش کوي او که نقل نه شي ورته میلاو بیا هغو په نمبرو باندې اثر اچوي او نقل ختمول پکار دي دا ډېر اثر کوي په هغه باندې اثر کوي. ته درته وایي چې تو سمسټر سیام ده نو تر سمسټر ده او ته درته وایي چې تو فرست سمسټر کې لکه څو کسان وو کلاس کې موږ 39 اوس موږ 31 پوتې یو 31 پوتې دا ویلې بس دا مسله ده که نه بس څوک هغه ووایي پریپریشن ووایي هغه به ووځي بس بار او لکه وړکي او هر سمسټر کې 2 درې وړکي ووځي کمیږي هغې وجې نه بس دغه نقل مسله ده ځکه چې هغه روزي داسې ډېر اثر یې پاچولی ده په دې نقله. صحیح ده ثینک یو الله حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څرنګه شئ؟ الحمدلله جی شکر ده. شمشاد درته وایي نن سبا یوه کرنټ مسله ده کوهارډ بورډ یې ختم کړی ده لکه پېښور ته یې ورکړه نو ته درته وایي چې میټرک او فزیک یې چې کوم سټوډنټس وي ناقل ووایي هغه ووایي نو چې 20 ته روشي یونیورسټۍ ته روشي نو هغې باندې اثار وي که نه وي ذهن یار موږ خپله د هغه سره فیس شوي یو که نه موږ چې د وخت سو انیشیل سټیج کې پهله فرام د ویری بګننګ چې کله ایډمیشن کېږي تقریبا 40 to 50 سټوډنټ وي په یوه کلاس نو چې 2 یا 3 سمسټرې تېرې شي هغه کلاس چې کوم د هغه هاف کلاس لوډ شي او هاف پاتې شي د مین ریزن دا ده چې موږ چې کوم کنسپټ جوړ شوی وي موږ خپل کریشن نه وي خپله کریټیویټي مو نه وي که نه موږ خو په نقل پس شوي وو او کنسپټ مو نقل جوړ شوی وي دلته بیس ته چې روشو دلته کې خو سچویشن ټول بدال وي ځکه چې هغه کنسپټ نه وي هغه د سټیټ سیسټم نه وي نو دلته کښې به موږ په کلاس کې 20 یا میکزیمم 25 کسان پاتې شو د دې مین ریزن دا ده چې نقل نه وي او د هغې زیات اثر دا ده چې د کله کوم کسان چې کوم د کوم سټوډنټ دي هغه بیا اوځي نو د دې والا امپیکټ ضرور شته ده. مطلب د شمشاد موږ ته خوږه خبره وکړه چې لکه 20 ته کسان روشي یا نقل نظام نه نو 50 کسان لکه تعداد وي کمرې کې نو چې سمسټر ووځي یا 2 سمسټرې ووځي یا 20 ته روشي یا 25 ته روشي دا نقل د وجه نه ځکه چې په نقل روزي شوي وي د دې وجه نه اثار وي. ثینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور څرنګه شئ؟ الحمدلله. ته خپل انټروډکشن پهلې ته وکړه. او تھرڈ سمسٹر دا اکنامکس ڈپارٹمنٹ نا سدیس رحمان نمائندہ. اچھا او سدیس بھائی نن سبا یو مسله شروع دو کوهارډ بورډ لکه ختم کړ تم کړنده خو به مده چا لګیا دو پېښور ته لکه یو بورډ جوړی ټولې کې بکې نو ته درته وایي چې تاسو کوم میټرک او فزیک نقل مواله او کنه مواله داخل بالکل مواله مو او تقریبا لکه تاسو هغه غنه روغلی اوس 20 لیول ته روغلی نو تاسو ذهن باندې هغه امپیکټ شته هغه نقصان شته ډېر زیات اثرات دي ډېر زیات امپیکټ دي دلته بي اس کې هغه اثرات دي تو هغه مطابق ذهن جوړ دلته بي اس ته چیرې شي د 2 سمستر بعد بیا کول 2 کوله ځای کې دلته بیا پرې نه کول دی واجب او تاسو تر سمستر کې فرست سمستر کې سو پوښتو اوس 37 کسان ایڈمیشن کړي اوس 22 کسان پاتې دي او اثرات هغه دي دا واجب 2 سمستر کې دمر کسان 37 نه 22 روغلی نو دی لکه دا یو مستر ثبوت ځکه چې موږ سینتیز کسانو فرست سمستر کې نو 22 روغل نو دا د مین وجه دا ځکه چې هغه نقل والا او مایند یې احساس شو نو 20 روغل الته نقل نشته نو دا غاټو رزلټ دا تو سلام مخته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل شي؟ امن دا شکر ده. نن سبا یو کرنټ مسله شروع دو نقل لکه کوهارډ بورډ ختم کړه پېښور ته کړه او دې باره کې څه آی یاره زه خو چې یو اسپیکټ سره د وخت سیده بالکل شکړی دي خو د بل اسپیکټ کې خلک ایکسکیوز کوي چې یاره موږ نه دا لرې شواله نو دغه لحاظ سره دغه شنه ده خو چونکې د موږ د کرک چې کوم سیستم ده هغه به واقعي سره چې نقل ډېر زیات خراب کړی ده هغې کازې څه پرایویټ سکولز ښه دي څه پیرنټس ښه دي او څه سټوډنټس خپله ښه دي که نه لکه دا نه ده چې صرف پرایویټ سکولونه دي دغه پرایویټ سکولونه پیله ښه نه نو نقل وان خو دومره کلیام نه نو اوس چونکې دا ډېر زیات ایکسپینډ شوی ده
نو د کې موږ هر د سوسایټي هر یو کاس د کې ذمہوار ده، کاغه ټیچر ده، کاغه سټوډنټ ده، کاغه پیرنټس ده. نو لہذا د کیم یو هر یو سړی د خپل پارټیسپیشن وکړي چې دا ختم شي. کاغه سټوډنټ دا سبق سٹارټ کی او د مین وجہ ځای پالیټکس کا چونکې د موږ انسټیټیوشنز کې هغه چې کا ګورنمنټس دي هغه پرایویټ دي نو هغه کې پالیټکس ډېر انوالو شوی ده. نو زه پریویسلی یو سکول ته ولاړم، پرایویټ سکول ته، نو هغې کې ایجوکیشن نه ډسکس کېده، نو هغې کې پالیټکس ډسکس کېده. نو هغوی ته مو وویل چونکې دا خو یوه د سکول ده، نو سکول کې تاسو پالیټکس ولې ډسکس کوو. نو زه دغه کوم چې یاره د نقل ختم شي. او شهاب ته درته وایم چې لکه میټرک کې فزیک کې اړ کې نقل وي نو 20 چې لوټ شي هغه ذهن باندې هغه سار وي کنه. بالکل هغې ډېر زیات امپیکټ وي چونکې هغوی سټډي پلین چې وي هغه نه وي جوړ شوی، هغوی کوم سټډي کیپیسټي وي هغه نه وي جوړه. نو 20 لیول کې هغوی ډېر زیات پرابلم وي چونکې د 20 کورس چې وي هغه ډېر لینتي وي او ډېر شارټ ټرم کې ایگزامز وي، نو هغې ډېر زیات امپیکټ وي د لیاسم او د FEC په سټډي باندې. تھینک یو، الله حافظ.